خلق هم درته حیرانی چې هلکه دی خو کار روزګار هم نه کوي دا ته کم ځای نه دا مال حال راځي تا ته به الله ډېر کوي الله به درته لارې کولاوي تاسو به انشاءالله العزیز وګورئ چې تاسو به د خپل دنیا په دې ژوند په دې خوږو مالو ته وګورئ انشاءالله چې ستا حالات بدل نه شول بیا ماته وایي بیا ماته ټلیفون وکړه چې ما حالات نه بدلېږي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته روزګار ما د دنیا او د آخرت د غمونو نه د تکلیفونو نه مصایبو نه پریشانو نه وساته نن چې تاسو ته کوم یو عظیم الشان وظیفه در کوم د سورة الواقعه ټول قرآن د برکتونو نه ډک دی انتهایی خو مونږ دومره نالایق او کمزور یو چې دنیا تدبیرونه خو ګورو لیکن کوم چې الله رب العزت مونږ ته د دنیا او د آخرت کامیابی ذریعہ جوړه کړې ده قرآن کریم د دنیا هم د کامیابی ذریعہ ده د آخرت هم اوس په سوره واقعه کې دومره برکات دي نن مونږ د مهنګای نه تنګ یو پریشانی دا اوړه نشته دا کله چینی نشته غوړي نشته لیکن مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو نسخه ښیلې ده خو لیکن د مونږ ایمانونه کمزوري دي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې و د گورنر و د کوفی خو داسې ګورنران نه وو لکه مونږ په شانتې نن که نه نن خو چې د مونږ کوم ګورنر دي صوبې نو هغه خو ټوله صوبه لوټ کړي لیکن هغوی خو داسې نه وو که نه هغوی خو نه رشوت یې اخیستې او نه ورسره نور کارونه کوی شول ځکه ډیوټي ده خپله ډیوټي صحیح ادا کوله بل کار نه شول کوی نو د بیت المال نه به ورته میلاوېدل کوم خوراک ضروریات میلاو شوي 2 جوړې به ورته په کال کې د کپړو میلاوېدې مثال او دغه شانتې به ورته سپلای میلاوېدې نو هغوی خو داسې وخت تېرولو چې ټول د غربت وخت و د صحابو هغوی فاقې چې وی ګوره یاد ساتئ چې هغه اختیاري وي هغوی دې دپاره دین دپاره ټول هر څه قربان کړي نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کوفی گورنر و ډېر د غربت وخت تېرېدو او ډېر ساده وخت تېرېدو نو کله چې د وفات وخت رالو بیمار شو سخت بیمار شو نو حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ورته تپوس ته راغلو او حالات ته چې وکتل نو حضرت عثمان رضی الله عنہ ورته وفرمایل چې زه به تاسو سره مدد وکړم څه تعاون وکړم مالي نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې اتا هدیه به مې ضرور قبوله کړې وه خو که زه ګورنر نه وی ګوره داسې وخت تېر شوی دی داسې صحابه وخت تېر کړی دی که زه تا نه هدیه والم نو خلک به مثال په طور خلکو به زړه کې راځي چې دا ګورنر و په څه وجه یې ترې وایستلی نو لحاظه دا زه نشم قبلوی انکار یې وکړو بیا ورته حضرت عثمان رضی الله عنه وویل چې ښه ستا لوڼه دي چونکې د حضرت عبدالله بن مسعود لوڼه زیاتې وي نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایل چې زه لوڼو سره به د تعاون وکړم لوڼو ته به د په کار راشي سبا به د لوڼه خدا نخواسته د لوږې د تندې او د فاقې د وجې نه مري نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمایل چې د ما لوڼه به هېڅ کلم د فاقې او د لوږې وجې نه مري ځکه چې ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي څوک چې سوره واقعه تلاوت کوي نو هغه باندې به لوږه او تنده فاقه نه راځي هغه به د لوږې او د تندې نه مري مطلب نو حضرت عبدالله ابن مسعود وی ما خپل لوڼو ته سوره واقعه ښودلی دی او هغوی روزانه سوره واقعه تلاوت کوي ای به د لوږې او د تندې نه مري د هغې بې فکر مه کوه نو بیا ورته حضرت عثمان رضی الله عنه وفرمایل چې زه څه طبیب به درته راولم نو حضرت عبدالله ابن مسعود وی طبیبانو د وجه خو مې دی هلته راورسېدم نو یو دغه قبول نه کړو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه داسې په الله باندې مین عاشقان او داسې په الله باندې اعتماد و یقین نو نن ته بیا چې یاره زه خو روزانه مخکې نه سوره واقعه یم ما بیا هم غربت دی پریشانی دي نو 1 نمبر دا چې مونږ یقین کمزوری دی بل دا چې مونږ په خېټو کې حرام پراته دي خدای مکه کله چې ستا په خېټه کې حرام پراته وي ستا وظیفې نه قبلېږي که ته زرګونو وظیفې کوې روزانه ته 1000 وظیفې کوه 24 غنټې وظیفې کوه خو د حرامو نه ځان مه ساته یو وظیفه د انکار نه کوي دا یاد ساته
خپل رزق به حلال کړئ، طلب د حلال وکوئ، د حرامو نه چې کم کې څه شک شبه وي د هغې نه به ځان ساتئ، د هغه مال نه به ځان ساتئ چې هغه شکي وي. نن سودخوري د عام ده، هر طرف ته چې دی سود دی، رشوت دي، نو حرامو نه به ځان ساتئ، هله به ستا دعاګانې قبلېږي. او بل دا چې سوره واقعه به ښه په تلفظ ښه صحیح طریقې سره یاد کړې چا قاري سره چې ستا تلفظ ټیک شي، تجوید مطابق وي، چې غلطي پکې نه. نو سوره واقعه به ته شروع کړه د ماسخوتن یا د ماښام مانځه نه بعد، او بیا ته وګوره انشاءالله چې ستا حالات بدل نه شول، بیا ماته وایي، بیا ماته ټلیفون وکړه چې ما حالات نه بدلېږي. څنګه به نه بدلېږي؟ د ما د پیغمبر د الله د پیغمبر د الله د حبیب د کائناتو پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دروغ نشي کېدی. مونږ دروغجن یو، مونږ دروغجن یو. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ځل راغلو یو کس، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رور مې خېټه خرابه ده، دستونه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ګبین ورکړه. ناغش ګبین ورکولو او بیا راغلو، وایي چې یا رسول الله نورم زیات شو. نبی علیه السلام ورته وایي نورم ورکړه، ګبین ورکړه. هغه سړی بیا لاړو، ګبین ورکړو، بیا راغلو، یا رسول الله نه ښه کېږي، نورم زیات شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ستا د رور خېټه دروغجنه ده، الله رښتونه. الله دی طرف هم نبی علیہ السلام ته معلوم شي، او بعض روایاتو کې راځي چې بیا نور ورکل بیا یې سره ټیک شو. نو او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د هغې تعلق د نبی علیہ السلام وحی سره دی. نبی علیہ الصلاة والسلام خبره کې شک نشي کېدی. مونږ په یو شی په سترګو ووینو هم پکې شک کېدی شي ما سترګو دوکه خوړلي، لیکن الله او رسول خو دوکه نه خوري. نو تاسو شروع کړئ انشاءالله په یقین او ایمان سره، انشاءالله العزیز ښه پرمننټ د ماښام یا ماسخوتن ښه په ترتیب سره، ښه په ترتیل سره، ښه صحیح طریقې سره، ښه در سره یې هر ترتیل سره خو بیا ډېر وخت لګي، لیکن ښه په طریقې سره تجوید سره یې روزانه او دې دپاره مه یې چې دنیا مې ښه شي، الله د رضا دپاره یې. مونږ خو هر یو څیز کې نیت د دنیا کو. نن که مونږ 15 واړه وخته مونځ کوو خو مونږ باندې الله فرض کړی، لیکن بعضې کسان څه کوي، یاره راشه دا مونځونه شروع کړه که دا حالات مې ټیک شول. ستا حالات خو خراب ځکه دي چې الله نافرمانه. نو منځونه خو به د الله د رضا دپاره مونږ کوو. سوره واقعه به مونږ یو د تلاوت به د قرآن کوو د الله د رضا دپاره. هغه چې کم فضایل دي هغه به خپله حاصلېږي انشاءالله. ستا نه به هغه فقر و فاقه ختمیږي انشاءالله العزیز. انشاءالله تر کومې چې د زندګي وي ته دا شروع کړه د عمل، تر کومې چې د زندګي وي انشاءالله فقر و فاقه کې به نه مبتلا کېږي. خو مونږ کې څه مرض دی، مونږ 2 ورځې ویو، 3 ورځ باندې بیا چوټي ناغې شروع کړو، او چې کله د ناغې شروع کړي هغه بیا کار هغسې خوند نه کوي. ښه پرمننټ باقاعده ماښام یا ماسخوتن مقرر کړه چې هر څه کېږي، خو چې زه اوده نه شم تر هغې چې سوره واقعه مې نه ویله. نو سوره واقعه شروع کړه انشاءالله. زندګي به درته د جنت نمونه جوړه شي. دا دنیا زندګي به تا ته داسې جوړه شي، خلک به هم درته حیراني چې هلکه دی خو کار روزګار هم نه کوي، دا دلته کوم ځای نه دا مال حال راځي. تا ته به الله در کوي، الله به درته لارې کولاوي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا. دې آیت باندې هم درته انشاءالله یو زبردسته وظیفه در کوم چې تاسو به انشاءالله العزیز وګورئ چې تاسو به د خپل دنیا په دې ژوند په دې خوږو مال شئ. الله مو خوشحاله ساته. په دې باندې عمل شروع کړئ، سوره واقعه شروع کړئ انشاءالله، بلې وظیفې سره بیا ګورو. الله مو خوشحاله ساته. الله مو د دنیا او د آخرت د غمونو نه، تکلیفونو نه، مصیبتونو نه او د پریشانو نه محفوظ وساته. جزاکم الله تعالی. و آخر دعوانا ان الحمدلله.